درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1465 نمبر حدیث تے 1665 نمبر. وعن اسید بن ابی اسید التابعی رحمه الله. د سیدنا زمون سردار اسید ابن ابی اسید چې تابعی دی، الله پاک دې په رحم وکړي، هغوی نه دا حدیث روایت دی. پرونم د صحابي تابعی او د تبع تابعی تعریف ویلو. صحابي هغه خوشنصیبه مسلمان ته ویل کېږي چې په ویښه باندې پیغمبر علیه السلام د ایمان په حالت کې لیدلی او بیا د ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی. تابعی هغه خوشنصیبه مسلمان ته ویل کېږي چې په ویښه باندې د ایمان په حالت کې صحابي لیدلی او د ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی. تبع تابعی هغه خوشنصیبه مسلمان ته ویل کېږي چې په ویښه باندې تابعی د ایمان په حالت کې لیدلی او د ایمان په حالت کې بیا دنیا نه تللی. څوک به راته ووایي بیا. عن امرأة من المبایعات، اسید ابن ابي اسید تابعی رحمت الله علیه د یوې زنانه نه دا حدیث روایت کوي. خو هغه زنانه څوک د خبرې؟ من المبایعات، د هغې بختورو زنانو نه ده چې براه راست یې د پیغمبر علیه صلات وسلام سره بیعت کړی و. سبحان الله، نبی علیه صلات وسلام سره بیعت کړی و. بیعتونه په مختلفو موقعو باندې نبی علیه صلات وسلام صحابو نه خلکو نه اخیستي دي، نارینهو نه هم زنانو نه. یو بیعت لومبنی بیعت به چې نبی علیه السلام چا نه اخیستو که نه او خلکو به ورسره کولو. بیعت شته؟ تاسو بیعت کړی دی که نه دی کړی؟ بیعت وکړئ. بیعت شته دی ماشاءالله. نو بیعت ورته وایي. بیعت لومبنی بیعت به نبی علیه السلام خلکو سره دا کولو چې شرک به نه کوئ، شرک به نه کوئ په دې بیعتو. کله به د جهاد دپاره بیعت کېدو، بیعت به کېدو جهاد له به تلو، دا جنګ به کوو، کافرو سره تښتو به نه، بیعت دی، قول دی. او کله به د یو ګناه په پرېښودو، کله د بله ګناه په پرېښودو بیعت شته دی. نبی علیه صلات وسلام سره صحابو کړی دی، ثابت دی، وکړئ ښه. بې بیعته مړ نه شئ. ګورئ قالت، نو دا بختوره صحابیه ده چې نبی علیه السلام سره بیعت کړی دی که نه. اوس ګورو ښه چې نبی علیه السلام د زنانو نه څه بیعت اخیستی دی. دا بیعت یې د دې زنانو نه براه راست بلا واسطه اخیستی دی، او دا زمونږ د دور د ښځو زنانو نه بالواسطه بیعت دی نبی علیه السلام ته اخیستی دی، او مونږ او تاسو نه هم دا بیعت دی. قالت، دا بیبي فرمایي صحابیه ده چې نبی علیه السلام لیدلی، نو بس خو بیا صحابیه ده. تاسو اوس د صحابي تعریف وویلو. كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا. پیغمبر علیه صلات وسلام چې موږ نه د کوم خیر کارونو کولو په حقله عهد او لوز اخیستی دی که نه، موږ ته ویل نیکیانې به کوئ. موږ نه چې خپل پیغمبر علیه السلام کله بیعت اخیستو، دا بیبي وایي موږ ته ویل نیک نیک کارونه به کوئ ښه. او په هغه نیکو نیکو کارونو کولو کې موږ ته دا ویلو الله نعصیه فیه، دا نیک کارونه به کوو خو په دې کې به د خدای پاک نافرماني نه کوو، د الله پاک نافرماني به نه کوو. نو په هغه بیعت والا خبرو کې موږ نه په دې څو خبرو باندې بیعت اخیستی دی ښه. ویې مې مخکې الله نخمش وجها، مخ به نه نوکاري کوو. الله نخمش وجها، مخ به موږ نه نبی علیه السلام لوز اخیستو چې وکئ د الله په نوم باندې دا عهد بیعت چې د مصیبت په وخت کې، د مرګ په وخت کې، د غم په وخت کې به مخ نشو کوو. دا زمانه جاهلیت کې چې کله دین، ایمان، کلمه، اسلام دا نو راغلی دنیا ته، او د جاهلیت دور نبی علیه السلام تشریف نو راوړی، نو هغه وخت کې به چې مرګ وشو یا به بل څه مصیبت رالو، نو د ښځو به دا ډېر د کمال کار ګڼلو چې مخ به ځان له وشو کولو، نو کې به نبی علیه السلام وفرمایل نه، ما سره عهد وکئ، لوز وکئ، بیعت وکئ چې مخ به نشو کوئ. نو د دغې زنانو نه دا بیعت براه راست که نه، او دا زمونږ زنانو نه په واسطې د دغه بیبي سره شو، او دا بیعت موتا سره هم دی، موتا نه اخیستلی شوی دی. چې کلمه چا ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، یو خو د دې الفاظ دي، یوې معنا ده، یوې مقصد دی که نه. زمونږ دا ملګري تبلیغ والا مطلب او مقصد بیانوي، د الله حکمونه به منو، محمد رسول الله څه معنا ده، د نبی علیه صلات وسلام په طریقو به ژوند تېرو. دا پوره کامیابي ده، او دې کې به د کامیابۍ یقین ساتو چې په دې کې کامیابي ده. نو مخ به نشو کوو.
شکر دې سړي خو مخ نشو کوي زما په خیال زنانه دې الله منی کی ولا ندعو ویلا او بل موږ نه دا معاهده او بیعت واخستو چې ځان ته یا بل ته به د هلاکت خیرې نه کوو. خیرې په دې زنانو کې ډېري سړي هم خیرې کوي بعضې خیرې داسې کوي زنانه چې ځان ته د هلاکت خیرې کوي خدای ما والي بچو نه تنګه شي که نه ماشومان یې تنګه کړي د کور پریشاني پرې راشي بس څه وایي خدای ما واخلي یعنې ما مړه کړي هلاک شي غرق شي ډوب شي په ګولی ولګي سوریش شي په ټرک ووالی شي په هواګیره ولګي دا خیرې به نه کوئ. ولا نشق جیبا او درې مې موږ نه د دې خبرې بیعت واخیستو چې د مصیبت او د مرګ وخت کې به ګریوان نشلوئ. جامې بعضې کسان د زنانه خو څه کوي چې بعضې چې د خدای په فیصله ډېر راضي ني او برداشت پکې ني په ځان جامې شلوي بیا دا به نه کوئ. والا ننثر شعرا او بلې موږ نه د دې خبرې بیعت واخیستو چې ویښته به نه خوروئ. زنانه ویښته د هغې ګڼ وي اوږدی د دې نه یې منع فرمایلې ده چې ویښته به خواره کوئ نه. رواه ابو داود باسناد حسن دا حدیث امام ابو داود رحمه الله په حسن سند سره ذکر کړی دی. څو کاره پکې ذکر شو څلور مخ به نشو کوو او د هلاکت خیرې به ځان یا بل ته نه کوو ګریوان به نه شلو او ویښته به نه راببرو د مصیبتونو وخت د غم په وخت کې ویښته نه راببرول دا خو عامو حالاتو کې دي ویښته به زنانه نه خوروي نه به ببروي. د مانځه سبق التحیات کې روان یو درې ټکي مې ویلي دي دې ته تشهد وایي. التحیات لله تمام زبانی عبادتونه خاص دي یو الله لا والصلوات تمام بدني عبادتونه خاص دي یو الله پاک لا والطیبات او تمام مالی عبادتونه خاص دي یو الله پاک. دا درې ټکي خو تاسو الحمدلله معنو سره زده کوو مانځه کې موږ وایو خو دا موږ او تاسو ته پته شته دی او که نه چې دا ټکي کوم ځای کې ویلی شوي خبرې. نبی علیه السلام د معراج په شپه چې کله الله پاک سره ملاقات وکړو الله پاک یې لیدلی دی ښه نو چې څنګه یې په لومبي ځل الله پاک ولیدو نو که ستاسو خیال دوه کسان چې خپلو کې میلو شي نو د هر قوم د هر ډلې د هر مذهب والا خپل د ستړي مشي الفاظ دي. انګریزان او کافران څه وایي چې سهار کې میلو شي ګډ مارنینګ وایي چې غرمه کې میلو شي ګډ نون ګډ آفټرنون وایي چې ماښام کې میلو شي ګډ ایونینګ وایي او چې د شپې میلو شي ګډ نایټ وایي. او دا هندوان خسمړي چې دي وایي نمسته وایي نمسته. مسلمانان چې میلو شي خپلو کې څه وایي السلام علیکم السلام علیکم. السلام دا د الله پاک صفتی نوم دی قرآن شریف کې شته دی یو کم سلو نومونو کې هم شته دی. السلام د الله پاک صفتی نوم هم دی السلام او د السلام یو معنا دا سلامتی نو چې مونږ چاته وایو السلام علیکم پتا دی سلامتی وي او د سلامتی ورکوونکي الله د طرف نه درله سلامتی غواړم السلام علیکم. نو اوس دا خو د الله نوم دی نو الله پاک ته خو السلام نشو ویلی ځکه چې السلام په الله په خپله دی. نو پیغمبر علیه السلام چې ور مخامخ شو الله پاک ته وی التحیات لله والصلوات والطیبات تمام زبانی عبادتونه خاص دي یو الله لا تمام بدنی عبادتونه خاص دي یو الله لا تمام مالی عبادتونه خاص دي یو الله پاک لا. نو الله پاک ولا جواب ورکو نو جواب څنګه ورکو ورپسې سبق څنګه دی تاسو ټول له یاد دي. السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته سلامتی دی پتا باندې اے نبی او د الله رحمت تی در باندې یعنی زما رحمت تی در باندې او د الله برکت تی در باندې یعنی ځان یادې زما برکات تی تا سره. نو الته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او الله پاک سره مخامخ شوی دی کنه د دنیا خدا روټین دی چې یو ډیر اعلی نه اعلی قسم چرته کې داسي باندې کس سره ملو شنو بیا تر سهيري کنه خو پیغمبر علیہ السلام نه مونږ او تاسو التم هیر نو پیغمبر علیہ السلام ویل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. یا الله یوازې په ما سلامتیا رحمتونه او برکتونه نه زما چې په ځمکه کوم امتیان پاتې دي اوس صحابه او چې کوم رسول را روان دي تر قیامت پورې زما والا کلمه به ویلي په هغې باندې سلامتیا او رحمتونه او برکتونه. څومره ښایسته ځای کې دا کلمات ویلی شوي دي کوم ځای کې بر عرش. لومبنۍ خبره د چا ده د نبي علیه السلام. دویمه خبره د چا ده واه 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 زمونږ په دې ګناهګارو ژبو باندې د پیغمبر علیه السلام کلمات راځي مانځه کې او د الله پاک ټکي راځي او بیا په دریم ځل نبی علیه السلام سو فرمایل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام علینا دا معنا ده چې په موږ ټولو سلام علینا د جمع صيغه ده موږ ټول یعنی موږ هم پکې ځان سره راوستو سبحان الله موږ څومره ګران یو په نبی علیه السلام باندې ځان به قربانو که خیر بچی به قربانو په نبی علیه السلام او مال به قربانو وخت به قربانو او کزان مال جان وخت اولادم په نبی علیه السلام قربان شو تاوانو شو که ګټه
ډېره لویه ګټه دې ته تیار اوسئ، هر ټایم ښه انشاءالله دې ته به تیار یو. نو التحیات لله والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتونه خاص دي الله لا، والصلوات بدنی عبادتونه خاص دي الله لا، والطیبات مالی عبادتونه خاص دي الله لا، زبانی بدنی مالی. ختمه شو خبره. السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، سلام دی پتا اے نبی، رحمتونه د الله برکتونه د الله. او بیا نبی علیہ السلام السلام علینا، سلام دی په مونږ ټولو، وعلى عباد الله الصالحین، او د الله په ټولو نیکو بندگانو چې هغه ملائکې دي، نیک بندگان دي کنه، او که پیریانو کې نیکان دي، او که په انسانانو کې نیکان دي، او که په ماضی کې کم تیر شوي نیکان دي، که حال کې کم نیکان دي، او که راتلونکي کم نیکان دي، دا ټول پکې راغلي، دا موږ مونځ کې یادو. نو اوس به دې معنا ته او دې پس منظر ته به په منځ کې سوچ کوو، موږ به ګورو چې زموږ مونځ کې به څومره مزه او څومره خوند به پیدا کېږي. دې سره به مونږ د دې خیالي مونځ نه راوځو. خیالي مونځ نه دی، زموږ مشیني مونځ دی، بټنو الله اکبر خپله کېږي، خپله سلام هم ووړي، بس ځان نه خبر نه وي چې څه اوم چې سلام یې واړولو ته تپوس وکړه کوم صورت دی وویلو، کوم ځای کې ګرځي، دا مشیني مونځ دی مشیني. نو دې سره به انشاءالله اوس دا د سوچ او د فکر مونځ شي که خیر وي. یا ارحم الراحمین یا رب صلی الله تعالی. او دا بیا دغه تلفظ خبره ده ویلو کې والطیبات شو کنه، والطیبات چې دلته اوس دې کې دوه خبرې دي، که تړي سلام سره کنه نو والطیبات السلام علیک، السلام علیک، او که ودرې والطیبات السلام علیک، داسې به بیا وي.